الله رسول وو ځکه چې محمد روح او جسد ته وایي او روح او جسد دنیا کې د دوی په نیز یو ځای وو نو چې دنیا کې یو ځای نو په دنیا کې وایي رسول وو ټیک ده اوس خو د دوی په نیز نه دی یو ځای نو چې نه دی یو ځای نو اوس رسول نه دی نو دوی د کلمې معنا دا کوي چې محمد د الله رسول وو او موږ به دا معنا کوو چې دی اوس هم د دنیا کې روح او جسد یو ځای نو محمد وو اوس هم روح او جسد یو ځای دی نو محمد دی محمد د الله رسول دی او خلک وایي زمونږ او د پنځپیریانو دومره اختلاف نشته دا اوس لږ اختلاف دی که ډېر دی محمد د الله رسول دی او محمد د الله رسول وو څومره لوی فرق دی محمد صلی الله علیه وسلم چې روح او جسد قبر کې یو ځای شي نو خو ژوندی وي ژوندی هم دې ته وایي چې روح او جسد یو ځای وي هم دې ته ژوندی وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه کې ژوندی دا ژوند تاسو معرف القرآن کې وګورئ د یثبت الله الذین آمنوا لاندې فرمایي چې د لسو آیتونو نه ثابت دی او د اویا متواترو احادیثو نه ثابت دی نو ټیم خو نشته اجمالي مې درته وویلې بعضې علما دویمه لطیفه درته ذکر کوم وایي دا د حیات الانبیا عقیده وایي دومره مهمه نه ده نو یو خو مهمه دا ده چې د الله رسول وو او د الله رسول دی دې کې څومره فرق دی دویم دا دی چې د حیات الانبیا مرتبه دا د حیات عیسی مرتبه ده د عیسی علیه السلام ژوند په قرآن ثابت دی په احادیثو ثابت دی او په اجماع ثابت دی او په دې درې واړو د پیغمبر علیه السلام ژوند هم ثابت دی نو د پیغمبر علیه السلام ژوند په قبر کې هغه مرتبه لري کومه مرتبه چې د عیسی علیه السلام ژوند لري د عیسی علیه السلام د ژوند نه منکر ګمراه او کافر دی نو د پیغمبر علیه السلام د ژوند نه منکر هم بدعتي دی منځ ورپسې مکروه تحریمي دی دارالعلوم فتاوی دیوبند لیکلي چې منځ ورپسې مکروه تحریمي دی او د خیر المدارس د ملتان اداغي فتاوا ده خیر الفتاوا لیکلي چې منځ ورپسې مکروه تحریمي دی او آپ کے مسائل اور ان کا حل لیکلي چې منځ ورپسې مکروه تحریمي دی او حتی تبلیغی حضرات خو فضائل بیانوي اختلافاتو کې ګوتې نه وهي خو دریون چې کوم مفتی صاحب وفات شو مفتی جمیل احمد صاحب ما سره ویډیو ریکارډ دی هغه د جامعه اشرفي مدرسې ته ټلیفون کړی دی د یو امام د خپلو مقتدیانو سره لانجه ده امام پنجپیری دی مقتدیان تبلیغیان دي مقتدیان ورته وایي تا پسې مونځ نه کېږي او دی ورته وایي ما پسې مونځ کېږي خو بیا ریون ته تللي دي مفتی جمیل احمد صاحب جامعه اشرفي ته ټلیفون کړی دی هغې ورته ویلي چې نه کېږي ریکارډ دی د دواړو خبرې د دواړو مفتي صاحبانو یعنی مطلب دا چې دا بداحت ته دا خبر رسېدلې ده چې دا معتزله دي د دوی پسې مونځ نه کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل قبر